स्पीकर साहब زه ستاسو په توسط د حکومت توجه یو خبرې ته راوړل غواړم جی په دې صوبه کې عموما او په ملکنډ ډیویژن کې خصوصا زمونږ وابډا بجلی والا چې دي هغه اف پی ای فیول پرایس ایڈجسټمنٹ په مد کې چې دی نو بې تحاشه پیسې رالیږي. زه به یو مثال درکړم جی یو کنزیومر دی هغه 76 روپۍ بجلی خرڅ کړې ده او پسې 674 روپۍ چې دی دا 1374 روپۍ پسې دغه اف پی ای راغلی داسې یو بل دی هغه 650 خرڅ کړي دي او 3274 روپۍ پسې اف پی ای راغلی. جناب سپیکر صاحب اول خو زما دا سوال دی د حکومت نه چې دا زموږ دا صوبه چې دی دا د اوبو بجلی پیدا کوي دا تیلو باندې بجلی نه پیدا کوي نو دا ظلم زموږ سره ولې روان دی. دویم سوال زما دا دی د حکومت نه چې ملکنډ ډیویژن د 2023 پورې د هر قسم ټیکس نه مستثنا دی نو هلته کې دا اف پی ای ولې راځي. جناب سپیکر صاحب زما حکومت ته دا خواست دی چې مهرباني دې وکړي خلک کوویډ د وجې نه هم برباد شوی دی او بېروزګاري هم ده او په دې حال کې چې دا کم لبې روانې دي او دا کم پیسې د خلکو نه بېځایه دي بېروزګاري ده او د دې د مخنیوی وکړی شي او د دې د وضاحت وکړی شي چې دا ولې کېږي. جناب سپیکر صاحب ډېره مهرباني. स्पीकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ